السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مرګرو دا ویډیو تاسو ما سره وګورئ دی ویډیو څه الفاظ نشته چې دی ویډیو کې زه څه الفاظ استعمال کوم مرګرو ډېر ملګري که نه مسافرۍ کې څوک وایي ماله دا شی راولېږه څوک وایي ماله دا شی راولېږه او څوک وایي زما چې کوم دی پلار په سعودي کې څوک وایي زما ورور په سعودي کې دی ماله به دا کوي هغه به کوي مړه د مسافرو دا حال صرف وګورئ دا څنګه حال دی د مسافرو یوسف جان دا چې دا کوم انټرویو کړی قسم مې د بخدای یوسف جان ته زما سلام دی چې دومره سخته انټرویو کړې ده دې ملګري دا خبرې صرف تاسو واورئ دې ملګري څه ویلي دي قسم مې د بخدای ته بیت زم چې د دې نه د مخکې ډېر سوچ کوي مخکې دې سوچ کوي چې مسافرۍ یو سړی ځي دا ویډیو تاسو ما سره وګورئ د 2.5 لاکو ګاډي ما په 1.5 لاک روپیا خرڅ کړو د خپل ترور د غاړې نه مې کالي لر کړو مې زه چې دوبۍ ته لاړ شم تاله به د نوې تولې په ځای توله جوړ کړم تاله به زه د دوبۍ څونه راوړم ما ته څه پته وه چې دلته به داسې په خامارانو زه پیښېږم 2.5 لاک روپیا رانه په پاکستان کې واغشه چې مرنګ به وکړو زیشانه مال 1 لاک روپیا پکاري قسم په خدای چې د خپل بچو نه مې نوړۍ جدا کړه هغوی له مې ورکړی مې چې دوی ماله کار وکړي 2 ورځې به چې کوم دی په دیره تېرې په 3 ورځ به ته په کار یې په پلین النبو د کپنۍ باندې به ته په کار یې په 1300 تنخوا به دلته راغم زما تقریبا 3 میاشتې شو زه هلې ولې ما پسې ویزټ نشته دی زه پغلا یم نن 2 ورځه قسم درته خورم یوسف جان لا اله الا الله محمد رسول الله چې یو پیاله چای مې 2 ورځو کې څښلې اذان یې تېر وم انا خفګان ډېر مجبوره شوم چې ما تاسو ته اطلاع درکړو تاسو په واسطه ما دعوا زما پورته کې ایجنټ هم د بل ځای نه زموږ د چهارسدي دی زموږ خپل پښتون ورور دی هلته نه راته شنه شنه باغونه وښیي چې ورور هلته به لاړ شي دوبۍ کې به پلانکي کار وي ډنګرې کار به وي دا چل به وي هغه چل به وي زما حالت تاسو وکړه په دې کټ کې قسم دی موږ 2 سملو 2 کسان په دې کټ کې سملو زموږ د کمرې کرایه نه رالیږي مونږ پسې رزق نه رالیږي د رزق دپاره پیسې قسم د تخرم پورونه هم داسې ووتم په بلډنګانو بانه مې جوړه کړه مې یاره زموږ یو ملګري بیمار دی مې د هغه لپاره د دوایي ضرورت که چاله 100 روپۍ راکړي 15 روپۍ مې راغونډې کړي ځان سره مې دا ملګری هم کړی دا مې هم کړی دا په 15 روپۍ مونږ 3 وړه روټۍ وخوړه د ځان دپاره بیا د روغ مې هر سبا کې د کرایه نشته په کرایه کې زموږ پاسپورټ یې نیولي شوي دي زه څونه پیسې ورکړي چې دلته راورسېږي یاره 15 لک روپۍ مې پاکستان کې ورکړي دي 500 روپۍ مې رور قرض راواغېسته په پاکستان کې مې دا ما پسې راولېږه خرچه ستا نمبر څه دی زما نمبر 0092 345 85 57 459 دا د دې ځای نمبر د دې ځای دا پاکستاني نمبر دی واتساپ دی د دې ځای نمبر دی 056 870 4007 ستا دا نمبر خروم او دا وخت چې څومره دلته مسافر دي نو د یو شازلمي په سترګو کې راغلي وخت کې چې هغه بیا د مسافرۍ په سړي سمې لوبې کوي ما ته احساس دی چې نن زما دلته 2 ورځ ده خو زما نه خپل ماشومان نه هېرېږي والله د ماشوم لوږه او د هغې تکلیف په سړي سر ګرځوي دا سپینګیري هم دا ما سره راغلی چې زه هلته وګورم قسم به خدای خپل رانه هېر شي مور راته رنګ وکړي بچی څنګه یې سړي خوړلي که نه هغې ته زه ویډیو کال نشم کولی ویډیو کال خو بچی ځان راته وښایي مې مور دلته کار نه کوي ویډیو کال خالي هم داسې کال ورته چې د په هفته کې پیرو کړم د زړه د خوږېدو لپاره بیماره ده ما ته وي بچیه که به تا داسې رالي نو زه به مړه شم د خفګان په دنیا کې خو دغه یو مور او یو پلار